بسم الله الرحمن الرحيم. قال وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل. خجي تروسه پنځه شرایط بیان شو مجموعي تور باندې. اوس شپږم شرط بیانې نیت. نو ما تاسو ته ویلي نیت معنی د قصد او رسوی تعریب هم د نیت کړی دی. النیت هي الاراده، نیت ویل کېږي ارادې ته. فقها د نیت تعریب داسې کوي: العلم السابق بالعمل اللاحق، کم عمل چې رستو کې پاغه باندې د مخکنه علم راتللو ته ویل کېږي نیت. او تاسو ته ما حواله درکړې و چې زمونږ مادو کم درس دی، هغې کې که تاسو چېرته اول درس واورېدلو، چا خو اورېدلی نه دی، اولې مادې والا درس ډېر باس پکې شوی دی. ښه ټول بره ګورې هلکه. نو هغې کې یو باس دام دی چې د نیت دپاره شرایط دي. په هغې کې یو شرط د نیت دا دی چې مسلمان به وي. کافر کار څومره ښه نیت کوي که نه هېڅ اعتبار ورله نه وي. دویم شرط والا دا دی چې د کوم شي نیت څوک چې نیت کوي هغه به ممیز وي، سمجدار به اگر چې بالغ نه وي، ښه او بدو فرق به کولی شي. دریم شرط والا دا دی د کوم شي نیت چې کوي په هغې به علم وي. لکه دلته م راځي رالکه نیت د کوم شي کې علم به وي. څومره علم به وي دی که راجحه رایې دا ده که تپوس ترې وشي هلکه دا څه کوې جي مازدیګر مونځ کوم، دومره ډایرکټ ویلی شي. څه شو؟ څلورم د کوم شي دپاره چې نیت کوي او کله نه چې نیت کوي دی په منځ کې داسې عمل نه راغلی چې هغې سره نیت ساقط شي، ډېره فاصله نه راغلي. داسې ووایه نیت او د عمل ترمنځ داسې یو شی نه راغلی، داسې یو عمل نه راغلی چې د کوم شي دپاره نیت کړی د هغې خلاف وي او هغه نیت ساقط کړي، داسې نه وي. څو شرایط مو ویل؟ څلور. ما تاسو ته دا خبره هم کړې وه چې نیت دوو مقصدونو دپاره کېږي. یو صاحب د هدایې بیان کړی که نه، نیت د دې دپاره کېږي چې د عادت او د عبادت ترمنځ فرق راشي. لکه ته مونځ ته ودرېږې دا ولاړه د مونځ دپاره مې هسې مې ای که نه چېرته شی نه ګوري، سړک والې ولاړې سوزکو کې څوک تېرېږي، دې دپاره مې او په مونځ مې نو د دې فرق د راوستلو دپاره به نیت کې. او دویم چې د عبادت نه ممتاز کې نیت کېږي، دا فرضي مونځ دی که دا نفلي مونځ دی؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا نفلی صدقه ده که نه فرضي څخه زکات ادا کومه. به دا اوس کوم باس کوم دا ډېر اهم دی. یاد ساتئ نیت چې دی که نه بلا عمله، نیت چې او عمل لا نه وي دنیا کې په یو حکم هم نه مرتب کېږي. که یو سړی طلاق نیت وکړي ښځې دپاره او عمل یې نه کړی، طلاق یې نه واقع کړی، طلاق نه واقع کېږي. یو سړی نیت د قتل وکړي دا قاتل نه جوړیږي، دا سرقې وکړي دا سارق نه جوړیږي. د چا د وهلو نیت وکړي د نفس نیت باندې داسې نه دی چې وی وهلو او راشه دله سزا وس ورکوي، نه رسوي. دنیوي احکام په نیت باندې بلا عمله نه جاري کېږي. خو اخروي احکام چې نیت وي او عمل نه وي، نیت وي عمل نه وي، نو اوس راشي دا خبره ډېره اهمه ده. امام غزالی رحمه الله څلور او نور علماو پنځه قسمه ذکر کړي دي. کوم شی چې زړه کې راځي نیت یې کوي سړی، نو څو قسمه دي؟ پنځه. یو ته ویلی کېږي حاجس. څه ورته وایي؟ حاجس، سین سره اخره جیم او سین. اول حاجس دی که نه، او اول خاطر یا صحیح ده حاجس. اول حاجس دی او دویم خاطر دی او دریم حدیث و نفس دی او څلورم وهم دی او پنځم نمبر عزم دی. اول نمبر څوک دی؟ حاجس. او دویم نمبر خاطر. راځي تعریفونه واورئ سره د حکمونو بیانوم نه تاسو وخت شي. اول نمبر حاجس. حاجس هغه ارادې ته ویلی کېږي، هغه شي ته ویلی کېږي چې بزړه کې دې راشي او بیخي قرار ونه نیسي، ستا واپس ختم شي. زړه کې یو شی راشي، زم مثلا سبق وایم، مثلا
منځ کوم مثلا ولکه صرف لږ شان راشي او قرار ونه نیسي او بس ختم شي یو شی دا شو دیم نمبر څوک دی خاطر چې وشي دی پزله کې دی یو شی په باره کې نیت راشي نیت اراده راشي لږ قرار مونیسي حکم نیکوم طرف ته سره لاړ نشي اسی مون مبارک دی مثلا 2 رکعات نفل مبارک دی زله کې راشي کوم نه کولو ته 2 رکعات کوم نه کوم دی طرف ته سره هغه لاړ نشي د سره د سړي د ذهن نه د څه ویل کېږي خاطر نه اول کې کم یو حاجز کې چالتا بيخي قرار ونه نيسي او د دویم کې قرار ونه نيسي فعل عدم فعل طرف ته سره ذهن لاړ نشي دریم لک بسې ترقی وکي زړه کې رام شي حدیث النفس کا زړه کې رام شي قرار مونږ نيسي او فعل کول نه کول ته ذهنم لاړ شي منځ حکم کوونه کم خو یو طرف راجح نشي چې وی کوم او نه کوم راجح نشي غلا وکم کوونه کم فعل عدم فعل طرف ته ترجیح ملاو نشي د دې درې وړ حکمونه باورې لکه د دې درې وړ حکمونه دادي کله نیک عمل وی ثواب درته نه ملاويږي او کله بد عمل وی ګناګاریږي پنه دې معنی هیڅ قسمه اخروی حکم احکام نه جاری کیږي څو شو درې او څلورم نمبر دی وهم دې ته وای یو شی د یو شی فعل عدم فعل د زړه کې رام شي قرار مونی سي فعل طرف تزين هم لاړ شي فعل طرف ته او کوم کنه کوم دې ته ترجمه ملاو شي باقاعده 2 رکعات نفل کوم دې ته ترجمه ملاو شي یا نه کوم دې ته ملاو شي یا غلا کوم دې ته ترجمه ملاو شي ګناه ده نه کومه زنا کوم نه کوم دې څلورم نمبر کې توجه کده بد عمل وهم وی کنه نه ګناګاری کې تر سوچ دې کړي نه البته کده نیک عمل وینو باقاعده د ثواب ملاويږي اگر چې و دې نه کو فعل نه غیر ثواب ملاويږي نه منګه چې وایو کنه چلکه اراده کده نیک عمل وکي ثواب ملاويږي او کده بد وکي ثواب ګناګاری کې نه غدا وهم یادو کني منګاری و ته اراده وایو دا څوم نمبر یادې اصل کې پنځم نمبر دی عزم چاته وایي چې بس صرف د موقع انتظار کې نور لکم راغله دي قرار یې نیولې کوم نه کوم طرف ته ذهن هم تلې دي راجع شوی هم دی او دومره راجع شوی دی چې جانب مخالف ختم دی منس کوم بس موقع ته انتظار دی غلا کوم بس صرف موقع ته انتظار دی کې د عزم کې د ګناګاری کې هم او کله خیر کار وي ثواب ته ملاويږي البته د خیر ثواب څومره زیات دی دغه شان ګناګاری کې دغه شان نه او دلته چې کوم ثواب ملاويږي دا زید دی د وهم د ثواب په مقابله کې اګل د کلک عزم کړی دی دا رسي او کاسي وې زما اراده ده د څلور میشتو اسی وې لکه نه دا خودرو وې ځکه کلک عزم وي چې نظم کلک ځکه کلک عزم وي سې روزانه لګوم زما اراده ولي کې خلکو نزان بچ کې دا درو وې دا ګناه ده خپدي ثواب نه ملاويږي پتن لګي ها کده دسی سوچي به خدای تبلیغ ولا دا یا دسی کوي چې الله دې مال توفیق راکړي چې دلال شمه د سیره د مشتکل به الله توفیق راکړي د خیر سره زما دغه شان تبلیغ ولا کې دا ټیک ده به وګورئ قال قدري مولا فرمایي بس من خپل مسله پاتې شلو خپل مسله واوري خپل مسله دا چې کله سړی مونږ ته ودرېږي نو نیت به د مونږ کوي او د غنیت او د تکبیر تحریم په منځ کې به سره یا عمل وینه دواړه به یوځي او یا به عمل وی خو هغه د منځ منافی نه چانیت کټ کی څنګه چې تکبیر تحریم وی الله اکبر کوي نیت وکي یو دا شو دیم او د سی وکړو د پځای کی دقل تنه تو کړو روان شول دا مزل کم فعل لیکن دا منافی نه دی والله دا خیر دی او کده سی عمل منځ کې راشي چانیت ماتي او د یو کو نیت یو کو روان شول د چا سر بغب شو یا چې د سوزکې کی څوک ولې دلې ورته په تماشا شو او یو بل تلګې دی والله کې شي نه پکې دي وګورئ نبی ګورئ نیت ختم شوه به ته دوباره کوي قال قدري ولا فرمایي وين الصلاه نیت بګید منز التي اغه منز يدخل فيها كم کې چې داخليږي بنیت انداز نیت بګی لا يفصل بينها چې فاصله بن راولي پما بین د نیت کې او بین تحریم کې به عمل یو عمل کم عمل را روان دي ولسل فی اصل د نیت په مسله کې قول د نبی له صلوات و سلام دی دلیل په کې قول د نبی له صلوات و سلام الاعمال بالنیات
ابن حبان روایت کړي بغیر د انما نه کني نور کې انما دیکھا او به انما الاعمال بالنیت او بالنیات دواړه راغلي دي حضرت لیکلي نام الباری کی نیات جمع ذکر وړي د علماء لیکي وای نیات چې کله د نیک عمل کولو نو د ډیرو کله چې نیت کار کولو د ډیرو نیکو اعمالو نیت پکې کوا ټول ثواب درته ملاويږي دا مطلب دی ولأن خلق عزم یادې کم از کم وهم یادې ښا د خیر سره کلک عزم وهم چې زبلار نه ضرر لري کوم زب سلامونه مچوم کشاته څه قسمه تکلیف وبم تلري کوم مون لبم زمو دوست ټول ثواب ملاويږي خو شکلک عزم وي یا کم از کم وهم وي وختم قصه وکړه ولأن ابتداء الصلاه بالقيام الکنیت ولی ضروری ټول لک بر وګور یو خو حدیث ول دلیل ذکر کو انما الاعمال بالنیات دیم عقلی دلیل واوري کله چې سلامون ته ودرېږي نو مونږ چې دا کوم ولاړه ده د عبادت د بارم کې دي شي مونږ د بار او ماول چې ته بل څه د بارم کې دي شي نو عادت د عبادت نه بدله کنه نه نیت خوکا ولأن ابتداء الصلاه بالقيام ابتداء د مونږ چې دا بقيام سره وي وو د قيام چې مترددون دا خو پمنس کی د عادت او د عبادت ترمنځ متردد وي ولا يقوى التمييز الا بالنيه او تمیز نو حقيقي چې مونږ دیو کنه سي ولاړه د مگر په نیت سره پوه شو به والمتقدم على التكبير الک کده د تکبیر دویم صورت بیانې د یو صورت خواغه چې نه تکبیر سره نیت وي دویم چې د تکبیر نمخ کی نو وی د تکبیر نمخ کی چې یو منس کې د سی عمل نه راغلی چې کټی کی نه دا د سیده لکه چې نه تکبیر سره والمتقدم وغنی چې کوم د مقدم به تکبیر باندې دا داسې د کل قائم گوي چې قائم دی د ول تکبیر سره اذا لم يوجد خدا غ صورت کې چې نه موجود شوی ما هغه عمل يقطعه کوم چې د غنیت قطع کی کټی کی او هو عمل لا يليق بالصلاه دا عمل چې د مون سره مناسب نه لکه ما ولو د سو کو خبره اترې شروع کړي ها بل صورت دی یو چې تکبیر تحریمه وکي او غینه بس بینیت کې نو باز علماء د غنم اعتبار ور کړی دی خراجي او مفتابی دا د به ور له اعتبار نشته یا باین تکبیر تحریمه کې نیت کې یا به مخ کې خو چې منس کې قاطع عمل نه راغله تکبیر تحریمه دی وکړه وس نیت کې وس غیر معتبر دی اصل وجه دا چې دا کم ټیمه پورې تعالی نیت نه کړي دغه ټیمه پورې دا کم عبادت تیر شوی دا غیر عبادت دی فاسد دی بلا نیت دی او دا باقی باغی باندې بنا دی نو فاسد باندې بنام سي فاسدی کنه وګوره ولا معتبر اعتبار نشته بالمتاخره منها بالمتاخره غنی چې هغه مؤخر وي دا بالتي باغنیت باندې اخرت منها بالتي باغش باندې اخرت منها کم چې مؤخر وي د نیتونو نه د چانه مؤخر وي عنه د تکبیر نه پوهیږي کنه ولا معتبر اعتبار نشته بالمتاخره منها په مؤخر د نیتونو نه عنه چې تکبیر نه مؤخر وي وجه لان ما مضى هغه منځ چې کم تیر شوی دی لایق او عبادت نه عبادت جوړ نشو نیت نه ولې عدم نیت او په صوم اعتراض نه جواب الک روزه کې خو ته لس پجیم نیت کولې شي په درې قسم روزو کې صاحب د بدایي او ته روزه په دوه قسم بیانې یو ته متعین روزه وي صوم عین او بل ته ویل کېږي صوم دین صوم عین درې جوړی کړي ماته واست ویلی یو د رمضان روزه ده چې رمضان کې نیسی یو د نظر معین روزه ده د خیر سراتلن کې جمعې د ورځې روزه په ما به تور نظر لازمه یو غشوا او بل نفلی روزه د بدیول سمشت کې پدې کې کده سپین نیت ونه کې او لس بجې نه بجې د ورځې نیت کې صحیح د خوشردار چې د روزي منافي عمل نه کړي دا څنګه چې سر د خبره چیس کړی به وځو سنیت کوم اوس کار نه کیږي ګوره چې خوراک برعکس کاک جما دي نه کړي ګوره نو سوال دار چلته ولی متأخر صحیح کیږي دغه جواب دار به عذر د وجنا څه د وجنا عذر څنګه روزه کې عذر دې کده شپې نیت لازم کو ډیر خلک به پښمنی کې ود پاتې کیږي به روزه نه کیږي دا خو مشکل کې لويږي نو صرف ضرورت پر روزه کې د ضرورت د بحل محظورات کا الامر اذا ضاق اتسعلت تنګیره بس فراخیم را واستله او تقدر بقدرها مساله د نور بنشور قياس کولای ګوري او په صوم جوزت او بروجه کی جواز راغله د ضرورت په بنا باندې ونیتونه تعریف او رهی الاراده اراده تویل کی بری لیکري د شامی د متن شامی په حواله کې در مختار ای الاراده المرجحه لاحد المتساويين والشرط شرط ولداده ما دا شرایط کې ویلیو ما ولا سلور شرایط ویل کې خیال می څو
یو دا چې مسلمان به بل دا چې تمیز بلري بل دا چې په کوم شي نیت کې دغه علم به علم بالمنوي ورته وي او څلورم نیت او عمل منځ کې په فاصله نه راغلي نو وي شرط دار اي علامه چې سړی عالم شي په ځل باندې اي صلات چې کوم مون چې یصلي دای کوي عمل دې لپاره علامه دا د علم چې علم شته کنه چې تاسو کې کوم مونږ کې جوړاري کې ویلې شي هر چې ذکر باللسان دی نیت کوم زړه د خلاصه وغیرہ دي کې مول سلور رای دی ورای دا چې دا بدعت دی ورای دا چې دا مکروه دی ورای دا چې دا سنت دی ورای دا چې دا مستحب ده صحیح دا چې بس مستحب ده خو که څوک سنت غني لازم غني به بتی جوړیږي بدعت خاص تور هغه سره چې هغه بغیر د ویلو نه نیت نه برابرېږي هغه د پاره اما ذکر باللسان هر چې ذکر باللسان دی فلا معتبر به دی لې اعتبار نشته ويحسن ذلك البته خده چې بجب معنی ویل اجتماعي عزیمت دې د بار چی مضبوط شي عزم اجتماع دا به ان شاء الله تاسو لرا چې اجتماع دوه معنی باندې راځي یو معنی د اتفاق دا یو معنی د مضبوط والی دا وسامي کې براشي کا اجماع کې او دا غیر علامه دا چې کله دوه کسانو منځ کې به اتفاق په معنی اجتماع او چې کله یو کس پر یو کس فایل جوړېدل به د عزم معنی کا څنګه دی اجمع علیه ام اجمع علیه معنی شو قرآن کې آیات هم د شانشته ګورې یو تا ثم ان كانت الصلاه نفلا وسرا شي جی بر ګورې ټول کنفل منذ کنا دلته ویل یو نیت بکی خودونه ته بکی یو د من نیت کوما او یو د نفل من نیت کوما نه تسی وایا دلته ویلی فقط یو نیت بکی چې منځ کومه بس کافی شوله اما ویل دسی به وی چې عبادت کومه او کوم عبادت کوم منځ بس دا کافی ده به عبادت کوم منځ کوم عبادتونه هم ډیر شي منځ ولا عبادت کوم بهرحال اسانه کوي خراب اول به خپل راضي نو که څوک نفل منځ کوي فقط دانی دی کوي چې منځ کوم کافی ده او که سنت مؤکدی به بکې دورای دی راجح حداد چې بس مطلق دي سی وای مطلق لکه راولي منځ کوم کافی ده بهتره بدای چې ور سره وای د ماسفخیم دا مړ کې راولي وای نه کنه یار دا مړ کې راولي چې د ماسفخیم سنت کومه دا مړ کې راولي د سار کومه پیږي خلما نیول خاصم نه دي ضروري صرف د زړه خبرې کومه دا قصه باغی کې کوي نه په نفلو کې صرف بل کې دار واستل کافی دي منځ کوم سنتو کې هم سجله کې دار واستل کافی دي چې منځ کوم خو قدام ور سره راولي بهتره به چې د کوم وخت سنت پاتش ول فرض ال د بدونی ته کې یو دا چې منځ کوم دا به اړه کې راولي او دویم د کوم ټیم منځ کوم هم اړه کې راولي چې هغه د سحر دی مازیګر دی کم دی دا به هم کوي او که مقتدی به بچو کوي درې ښه وګورئ وتا کم ځای دی ثم ان كانت الصلاه كشر ودام النفل يكفيه كافي کیږي وتا د سړی ته کافی کیږي مطلق نیت وکذا اذا كانت سنه كشر دام سنت اگر چې موکدی صحیح دار چې مطلق نیت کافی کیږي منس کوم د دین دی وکي او کشر فرض منځ دونه تبکه فلا بد من تعین فرض تعین د فرض بم کوي منس کوم یو د کم ټیم دا غینه تم وکا ک ظهر لک ظهر شو مثلا اسی مثال کې مدغه شان سحر مخستن لاختلاف الفروز چونکی فروز ډیر دي نماویل نه دوه کارونو د پاره کېږي دلته بدونه ته کوي ښا توجه جی یو مونږ کومه د لپاره چې عادت نه عبادت جدا شي اسنه ملال عبادت کوم دویم فروز هم ډیر دي ماسفخیم والا کومه د لپاره چې عبادت منځ کې تمیز راشي د ماسفخیم والا کومه فرض کومه د ماسفخیم والا مازیګر ما اوستان ولا نه کو وان كان مقتديا بروغري ما ولک مقتدی یو دریم نیت بم کوي مطلقي منځ نیت بم کوي او فرض من نیت بم کوي دوا او د امام د اقتدا نیت بم کوي چې امام بس مقتدی جوړيږي وان كان مقتديا بغیر کچره مقتدی د غیر یعنی صلاه نیت بد منظم کوي او متابعت او نیت بدغه د متابعتم کوي وجه څه مولسم وجه دا چې د امام منځ فاسد شي د مقتدی منځم فاسدیږي زمونږ د حناف د مسلک د برستو راشي تفصیلا کا امام منځ فاسد شي د مقتدی منځم فاسدیږي او یو سړی چې د بل فساد پر خپل فساد تړي د ال کیږي چې بزان خو لازم کی کنه چې نه لازم کړي به نه کیږي نو بزان اقتدا لازم کنه ته وکا
لأنه يلزمه زكا لازمي کی بدمانی فساد الصلاة من جهتی دی امام د طرفانو فلا بد من التزامه ضروری ده چې دا کوم شی به لازمي کی چې ځان خو لازم کی کنه لزوم بدون التزام نه کیږي. قال قدري مولا فرمای وم نمبر شرط و استقبال القبلة الک شرایط صلات شروع دي دا وم نمبر دی استقبال د څه کوي قبله بکئی به استقبال قبله کې څلور صورتونه دي ټول برور ټول بیان کوه یو استقبال لعین قبله دی چې کله تا ته کعبه ښکاری به عین کعبه ته ودرېږي دا بوټ خو پاک دی کنه پاک دی ها چاته به ودرېږي عین کعبه ته نبی ما ته وګورئ دغه د کعبه دیوال لین بالفرض کار جست مخامخ شولې کافی ده کار جست البته که حتیم ته مخامخ شولې حتیم ته مخ کړله به نه کافی کیږي ښا قبله ته مخ نو صرف حتیم ته به نه کافی کیږي دا براشي ان شاء الله یو شو دیم صورت چې کعبه درته نخ کاری توجه جی کعبه درته نو بس به جهت کعبه کافی ده یعنی کعبه ته کنه نو جهت کعبه کافی ده څو صورت شو دي کې لګ باس کومه او دریم له بروسته ورشمه ته لګ متوجه شونی سب دا بوټ تاسو ټولی نه کنه دی خو دا کعبه ده ښا دی ساينسدانانو د فلکیات والا په دې ځمکه باندې لکيري والدي یو طولن عرضن دی او شمالن یو شمالن جنوبن ده یو لکيري د سی فرض کړي د بل ځمکه وال شوی دی د سی شمالن جنوبن یو شرقن غربن ده سی تاسو ګورئ د ځمکه ده کني یو لکیر د سی وال شوی یو د سی د دې نه تاسو کعبه جوړه کړئ بس اسانه بشرات خبره تاسو پیږئ یو ته ویل کیږي طول بلد او بل ته ویل کیږي عرض بلد دای تقسیم کړي ان شاء الله چې د فلکیاتو کتاب خو نه وایلا کنه طول بلد او عرض بلد دم ویلي تاسو په پوره بلاګانی تاسو وګورئ کې اوسله کعبه دا کعبه را کې اوسله کعبه یې نه دي ته بډاره کې مخ کوي چینی نه کنن تاسو په بدر مولي سب دې زبوري د سرتاو شه دا 90 درجه دي او به چې د سی په بل طرف راتاو شي دا 90 دي مجموعي تور د دې ګډ نشي روان شي کنه یو ټاکی نه ګر شابیر راتاويږي نو 180 درجه راځي 180 د سیده کنه او د سړی په دې کې ولاړلې دې کې د کعبه کې دې کې ولاړلې نو د دې زنواله د دې نیغ خي طرف نه رواله ده بالکل سیدنه ترګس طرف پورې مجموعي ته ورڅو درجه جوړیږي 90 45 دې پورې جوړیږي کنه او 45 دې پورې جوړیږي صحیح شو اوس وخت شي کله سړی دلته ملته ولاړ دی او دا کعبه ده خبر دلته لوک شي الکه ورانه مې ویلو دا غټولې څومره دي دا 45 د 180 نه دي 360 دي خطا شو کنه ټولې څومره دي 360 نو دلته ولاړ دی د خي سیډ نه په سید باندې رواله سیده خي سیډ نه د ګر سایډ پورې مجموعه څومره جوړیږي 180 پتا شوی 180 او مخامخ چې کوم نقطه مونږ ولګوله چې کعبه ته جوړ کړله د دې نه والا ترخی طرف پورې څومره جوړیږي 90 او ګس طرف ته پورې څومره جوړیږي 90 پوهیږئ پی اوس راشي منس کې یو لکیر ابوځي خي طرف تم ګس طرف تم نو 45 درجه دلته جوړیږي 45 دلته جوړیږي اصلي خدای دې غر کړی ته ګوره ګران زین ته د وسودی تاسو ښکاری پوهیږئ به کنه دا دې کې ولاړ دي سیده دا کعبه ده د دې ځنواله تر دې پورې 90 درجه او دې ځنواله پورې 45 عدل تم دې ځنواله پورې 45 نو دا سړی دلته ولاړ دې 45 دلته دې کې چې هر طرف ته مخ کو کنه چې کله او تکابه نه ښکارا کېدله مونږ کیږي ها یو طرف ته 45 درجو کې کوګو مونږ کیږي بل طرف ته 45 درجو کې کوګو مونږ کیږي خو دې 45 درجو نه دی خوښو دلته ولاړو یا دی خوښو نه به جهت کعبه ته نه دی ولاړ به مونږ کیږي پوه شوي کنه نماول ټول څو صورت دي څلور اول صورت کم دی چې نه کعبه ده هغه ته مخ کې دویم صورت کم دی چې کعبه عین کعبه تخکاری اول صورت دغه دی دویم چې نه کعبه ته نخکاری به بچا ته ګوري جهاد څه مطلب دی چې 45 درجو کې دواړو طرفونو تدن ودرېدل کافی ده پیږي کنه او ته وګورئ ومن کا ويستقبل القبلة قبله د مخ کې لقوله تعالی دا غ صورت دی چې کعبه تخکاری
نه دا خبر الله نه کوي نفس مسله بیانې لقوله تعالی الله تعالی فرمای فولوا وجوهکم مخنواړوي شطر او طرف د مسجد حرام وس اول سورت ثم من كان بمکه کم سړی چې په مکه کې او فرض اصابت عینها د باندې فرض دا چې ورسیږي عین کعبه تمانا عین کعبه تمخ دا اول سورت دی چې تخکاری ومن كان غائبا څوک چې د کعبه نه غایب وتن نخره کې د لدا دویم سورت دی فرضه د باندې فرض دا اصابت جهتیا چې ورسیږي جهت کعبه ته 45 درجو کې دن یو طرف ته بل طرف ته 90 درجو پورې اجازه دلیل ولسه ذکر تکلیف بحسب الوسع ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها ذکر مکلف کول چې احکام لازم دي بحسب الوسع دا موافق د وسعت وي زمون وسعت دومره دینو څو صورت شو دوا برګوري دریم جهت قدرت ورتوي عین کعبه جهت کعبه او دریم جهت قدرت یو سړی دی او د کعبه پته وته نه لګي د علامو دغه کې دی ښا دته حکم داري چې څوک دغه نه دي د بو څوک چې کعبه کم طرف تدا هغه چې ته کم طرف خو دلته خبر واحد کار وکي تاسو له وسامي کې راشي خبر واحد څه حیثیت لري ښا اوس ټیم به وړي ورکی کوي نو خبر واحد کار ورکی چې کم طرف به دو خو دلته بسقه طرف د کعبه جوړي کې مون دی وکي نمون نه پس کو ته پته ولګیدل چې طرف خطا او به مون شوی دی بس خبره نشته یو صورت دیم څوک نشته چې د بوستي وکي خو علامات شته چې دا غینه کومه معلومه کی لکه جمعهتون کې محرابونه دي دا غینه پته لګول شو نو د حکم داري دغه وکا نو بس په دغه عمل وکړو مونږ یو کو کرس خطا هم نه ګناګاریږي مونږ شوی دی څه صورت شو دوا دریم نه څوک شته چې د بوستي وکي نه څه علامه شته اوس به تحری اجتهاد دي تویل کیږي ښا اجتهاد هر اجتهاد د پر خپل شرایط نشته د اجتهاد کې بس خپل غالب ګمان دی خپل غالب ګمان به و چې کعبه به کم طرف د پق ودرېګا مونږ دیو کو رس پته ولګي د لبدغه طرف کعبه نه و هیڅ باګ نه کوي مونږ دی شوی البته د دې تحرید پر مدو شرایط ویل کم کڅو کو دغه نه بتبوس کې کالامی وی پاغي به عمل کې کني تحریب کې لہذا کچری څوک کو تا تبوس ونه کو یا علامی وی تا په عملونو کډاری کې او طرف ته ودرېدلی او به رسو ثابت شول چې په خطا طرف باندې ولاړ وي دې مون نه کیږي دا یو فرضي عمل پرې خېده چې د بوس کولو په علامو عمل کولو نه مونږ نه کیږي وایي کنه هغه رسو پته ولګي د لکه په صحیح طرف ولاړی بس به ټیک ده وایي وته وګورئ ومن کان خائفا یو سړی دی یریږي لکه دا خو ما یو صورت پرې خېده کنه یار سره می خطا کړی دا یو صورت پاتې ده کزه دا کم چې ول بدغه غوبې شوي کنه دا کم چې پاتې ده وځدا ووري یو سړی دی ک قبلي ته مخ کوي څوکي وای حیوانات خوري گاڑی کی ودرېدلې شلويږي ته دغه صورت کې حکم دار مړه فاینما تولوا فثم وجه الله کم طرف ته چې دی طاقت د مخړه ولو بس ټیک ده ندی کې اوس دا مسلې حل کړي کچړي بغاړي کې ناشته او دستشته او وس کګاړې ولاړ نو بهتره ده درا کوشه بزمکه مونږ وکړه کنه صحیح صورتونه وېما او کګاړې روان دي نو کوشش وکړه ډرایور باندې گاړې ودروا شرا کوشي او په صحیح طریقه مونږ وکړي نو کني ودرې کشته والدنی ودرې ریل گاړې دی نه ودرې نو کبه کولې شي چې ته قبله ته مخ کې نبی د باندې دریم حکم دغه قبله ته مخ کو بغاړي کې مونږ وکړه کداغم نکیږي رالويږي په ولاړ نه شي بناسته وکړه او که قبله ته مخ نه جوړيږي دغه صورت لرالو بيخي مخ نه جوړيږي ولا بس به کم طرف وی کنه دغه وخت حکم دی فاینما تولوا فثم وجه بس مونږ کیږي البته وزر کده بنده د طرف ولګ ډرایور نه ودرو غاړي به مونږ واپس را ګرځي ښا وګورئ ومن کان خائفا کڅوک ویریږي د دشمن نه یا د بل سنه یسلمون بک الى اي جهه قدر کم جهت ته قدرت وی دغه قاعده د لئن الطاعه بحسب الطاقه طاعت چې د طاقت موافق بدل د دومره طاقت ده يتحقق العذر وتراله فاشبه حالت الاشتباه او مشابه شو د اشتباه حالت والا چې قبله پته نه لګي کوم چې روان دي ګورئ
دبل مویل څلورم جهة التحري جهة القدرة جهة القبلة او عين قبلة څلور برشو فإن اشتبهت عليه القبلة کچری قبله به مشتبه شي وليس بحضرته من او د دب خواکینی هغه څوک يسالو چې تبوسو کی داغنه ان هدا قبله مبارک اجتهاد وسبت کوي اجتهاد بکی کم طرف د قبله ده دلیل ستره اجتهاد و یو کنه صحابه چې تحروا دیو تحری کړي وا تحری چاته ویل کیږي هو بذل المجهود لنيل المقصود دا شامی کی دیکھا متن شاملی کلی خپل کوشش خرج کول د بار د مقصد حاصلولو او من به وکي صحابه دا کار کړي ولم ينكر عليهم رسول الله نبی علیہ السلام په انکار نو کړي چې تاسو ولې د سکار کړي دي لاندې حدیث نقل کړي خټیم به لګي تاسو ګوري الترمذي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فتغيمت السماء واشكلت علينا القبلة رباني قدر ورشول فصلينا من منذك وعلمنا بخبر شو فلما النبي عليه السلام تخبر وركو فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة وعلمنا ومن خبر شو النبي عليه السلام تخبر رسل بمن ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله دا نازل شو مخكرة دي ولأن العمل بالدليل تصل غوري دا قاعده زبار بار وما چې کله د اصل علت پته نه لګي کنه لکم چې ظاهري دلیل له پاغي به عمل کې کنه نو د اصل قبله پته نه لګي نو ظاهري دلیل دار تحری وکا هغه به عمل کو بس ټیک دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه وګورئ دا صغرا ده ځکه عمل په دلیل ظاهره باندې واجب وي عند اعدام دلیل فوقه پاغه وخت کې چې کله نه دا سي دلیل چې د ظاهري دلیل نه قوي چې کله ظاهري دلیل نه قوي دلیل نشته عمل به بچا کې په ظاهري دلیل کې کنه او استخبار چې ده کنه دا فوق التحري د چانه تپوس کول دا د تحري اجتهاد نه بره دی لہذا کده تپوس ولا څوک وو او ته اجتهاد وکړي د اعتبار نه اول بچ کې تپوس به کې کاغه نو به حکم دی لاندې قصه لیکلې ده کوم ده کې هشه لیکلې و اشاره الى كم ده وكذا لا يجوز مع المحاريب اشتكنا فلو لم يكن من اهل المكان سوكون چې تاسو دې کړه د علاقه ولا سنه ولا عالما بالقبله د سوکم نو چې د دې زين نو خود قبله او تپتو او كان المسجد چې محراب ورلنو یی د خلکو نه تاسو وکړو چې او ته قبله ونه خودله نو په دې صورت کې به حکم د شارع تحری دی ښا مخکې راځي فإن علم کده د بته ولګه د مې ویلو د حرین پس انه اخطا چې دا خطا شوی دی بعد ما صلى خو کله د بته ولګه د مونږ دا کول نفس لا يعيدها وبس بنشتري امام شافعي رحمه الله ويعيدها وبس كيبه دلیل دغه هغه صورت کې به وبس کی چې بیخي قبله ته شاکړي اذا استدبر کله چې قبله ته شاکړي دلیل دا غداري چې دا خو یقیني غلط شوی لته یقینه ځکه یقین دی د بالخطا چې زه خطای ما ونحن نقول من وایو د په طاقت کې چې څومره کار واغې کړي دی څوک چې هغه مرکارو کې څومره چې په طاقت کې نو بس الله ته منظوري ښا منځ قبول له اورا ونحن نقول من وایو ليس في وسعه نو د په طاقت کې الا التوجه مگر مخړول الى جهه التحري هذا تحري طرف ته کم طرف باندې چې غالب ګمان را لې دغه طرف ته قبله ده دومره بوس کیو والتکلیف مقید بالوسع او تصبدر تکلیف چې د الله د طرف په حکم پتا لازمیږي دا مقید دی د وسع طاقت موافق طاقت هم دغه ورونو وإن علم ذلك في الصلاة الأكبر وګورئ تحري وکړه قبله په کم طرف ته ده په کم طرف ده ال تودرې درو یو رکعت وکړو دویم رکعت کې غریب ګمان جوړ شو چې بده بل طرف قبله ده انه ته حکم دار واستاو شه بل طرف ته منځ کې تاوشه اکم رکعت دې کړه غ شوي دي دریم رکعت کې غالب ګمان را لې چې نه بده بل طرف ته ده مثلا اول شمال ته ولاړو دویم رکعت کې را لې چې مغرب طرف ته مغرب ته تاوشه دریم رکعت کې را لې چې نه جنوب ته دې خو را تاوشه بس حکم متدا ده څلورم رکعت کې غالب ګمان را لې چې نه دې مشرق طرف ته ده نو بیا ته تاوشه څلور وړ رکعتونه بدل وکړه او عربی رکی تحری کړي واغې نه پسې مخ کړو به مون صحیح ده مونږ یې څه ده صحیح ده موږ په دې ماده کې و ماده د الاجتهاد لا ينقض بمثله پنځلسمه نمبر ماده ده یو بر اجتهاد وشي کنه او هغه باندې عمل وشي باقاعده مې رسو چې دوباره اجتهاد کې ازول نه ماتيږي ښا
ازول نتا اجتهاد وکړلو شمال طرف ته یو رکعت وکړلو به دویم رکعت کې اجتهاد مغرب ته رااله نغزول اجتهاد نه ماتي کی الاجتهاد لا ينقض مثل مخکې راځي جی وان علم ذلك او قد تردغ علم را له بمنس کې چې قبله بدل طرف باندې ده استدار الى القبله وادي ول قبلته دلیل لان اهل قباء د قباء مسجد ولې چیو کنه دیو ته بمنس کې چا خبر ورکړل چې الکه قبله د مسجد اقصا نه واختله مسجد حرام ته بس منس کې دیو تاو شو دا والله حدیث کې راشي کا اهل قباء چې ولما سمعوا کله چې د سحر په منس کې خبر شو به تحول القبله استداروا دیو تاو شو که هيئتهم بخپل هيئت سره منس في الصلاه بمنس کې تاو شو او نبی له سلام واستحسنه النبي صلی الله علیه وسلم د دیو د عمل مستحسن مګنل لاندې لیکلي دي ښا مخکې راشي کوم دی وكذا اذا تحول رايه الى جهه اخرى توجه اليها دغشان ک ووري رای د جهه اخرى ته بس توجه اليها غي تباوري نو ببل منز کې بموړي ببل رکعات کې بموړي وجه سره لوجوب العمل بالاجتهاد ما تاسو ویلو په اجتهاد باندې عمل کول څه دي لازم دي څه مطلب چې کله څوک وو پاغي اغه د پوس کول لازمو ک علاماتو پاغي عمل کول لازمو کنو درې نمبر کې بچا لازم دی به اجتهاد خدا لګي دی کوي کنه ځکه کم دې دور رسیدلو دغه دې کنه اذا تحول رايه الى جهه اخرى نکبر منس کې دنه بل طرف ترای و اختلکم من بس و اختل څه چې مخ کې شوی بس ټیک شوی دي بهرحال توجه الیها کمنس کې دنه او تواب وړي وجه لوجوب العمل بالاجتهاد هغه مخکې رکعات هم صحیح دي کمنس ټول کړي هغه صحیح دي وجه سره ځکه واجب او عمل په اجتهاد باندې د دې پر دلیل بیانې چې مخ دی روا کم طرف ته راي جوړ شول په دې دویم رکعات کې یا په دې دویم منځ کې دغه طرف ته روا وړي ولې دی روا وړي ځکه د اجتهاد دا شو چې د بل طرف ته قبله ده او په اجتهاد باندې عمل کول واجب دي نروا دي وړي کړه پوه نه شولې په لوجوب العمل بالاجتهاد ځکه واجب دي عمل کول په اجتهاد باندې فيما يستقبل په آینده کې باقي چې مخ کې کوم کړي هغه زول نه ماتيږي مې ویل من غیر نقض المؤدى قبله بغیر د دې نه چې مات دي شي کوم چې ادا شوی دی نه مخ کې هغه ماتيږي نه راځي جی اوس په تحریب باندې یو تفریح ذکر کوي ومن ام قوما فی لیلۃ مسلمه خیر خوده څه نشته څه شته لګه به هم بيخي کمرې نه مدرسې نمبر کوم اوکې لګه دی خو یو سړي یو پتیار کې چاته امامتي کوله څه کول قبله پته نه لګیدل اوس حکم د تحریر دی الکار یو کس تحریر وکي اکا د چا کم طرف ته اجتهاد لړې غ طرف ته ودرېږي نو سلام نه پس پته ولګیدل چې امام یو طرف ته ولاړو دی بل طرف ته ولاړو به ملسکیږي خود و شرطونه دی ورله څو یو شردار چې امام تمخ کې نه ودرېدل د سینې چې کم طرف ته د قبله جوړ کړی ده نو د امام نمخ امام نمخ کې نه ولاړ وې ما د چې کم طرف ته قبله جوړ کړی ولاړ دی مقتدی او مکه طرف ته امام قبله جوړ کړی امام د نشاته ولاړ دی په خمن نه کیږي امام مخ کې شاته دی او مقتدی مخ کې دی یو شرط دا چې د سینې دویم دا چې مونږ کې دن نه وتا غالب ګمان دا نه چې امام په بل طرف ولاړ دی ځکه که مونږ کې وته دا پته علم ورته هم نه که مونږ کې وته دا پته ولګېدل به خو عقیده دا شول چې امام په خطا دی او چې عقیده دا چې امام په خطا دی مونږ کېږي نو دوه شرایط مې ویل یو خدا چې د امام نه په دغه طرف مخ کې نه ولاړ او دویم دا چې مونږ کې وته پته ونه لګي چې امام په بل طرف ولاړ لیکن به خو عقیده دار چې امام په خطا دی خو اقتدا نه ده صحیح وګورئ ومن ام قوما څوک چې امامتي قوم ته کوي فی لیلة مسلمه پت تیری والا شپه کې مثلا ورځ دا شپه ده فتحر القبلة نو بس تحرید قبله وکړه وصلى منذ يوم مشرقته وتحرى مقتدين وتحري وکړه من خلفكم شدنا شاتو فصلى كل واحد منهم منذ وکړه هر یو مقتدی بدی مقتدیانو کې لا جهه یو طرفته وكلهم خدا د قید وصورخه ټول په ټول مقتدین چې خلفه د نشاته الا بمون سي کیږي مقتدی مخکنو دیم ولم يعلمون ما صنع الامام ودا پته وته نو چې امام کوم طرف باندې ولاړ لیک وته پته و چې امام په مخالف سیټ ولاړ لی زمنګ د طرف نه په مخالف سیټ دی نه به ګورې نه کیږي اجزاهم نه په دې صورت کې منځ کافي کیږي لوجود التوجه الى جهه التحري ولې جایز کیږي مقتدی موجود دی کنه ځکه توجه موجوده شوله
مخړول الى جهه التحري هغه طرف ته کوم چې تحري ولا وغه کړي د هر سړي د خپل اجتهاد موافق عمل کړي او پاتې شول د مخالفت او هذه المخالفه غیر مانعات دا مخالفت مانع نه ده کما فی جوف الكعبه لکه سره د کعبه په منځ کې مونږ کوي کنه التم الیکي د براش ان شاء الله چې د امام نه څوک کوم طرف ته امام ولاړی مقتدی په دغه طرف کې تمخ کې نه دا شرط دی پکې او کعبه کې ټول خلکو زین کې دای چې موږ هر طرف ته ولاړی امام هم په صحت دی موږ هم صحیح مسمون کیږي ومن علم او کچا ته پته ولګیدل منهم په مقتدیانو کې به حال امامي دی امام په حال او ته پته و چې هغه په یو طرف دی زه په بل طرف ما دغه من تفسد صلاته منځ فاسد شو لانه يعتقد امام وزکه د عقیده په امام باندې را له خطا او دا سره من فاسديږي او دویم صورت قید اولنا احتراز کوي او کذا لو كان متقدما على الامام کذا سره مخکې شوی په امام باندې ځکه فرض دا دی چې مقام د امام به مقدم وي په مقام د مقتدی باندې او دا فرض پرې خودلو د مقام مکان مقدم شي په مکان د امام باندې لترکی فرض المقام فرض مقام بری کړي